الرحیم. زمونږ د ملګرو د دې ویډیو مقصد دا دی چې زمونږ د سوات په علاقه چوپریال کې هلته کې یو مسله جوړه شوې د غیر مقلدینو له طرف نه. هغوی به تراویح باندې په روژه کې بیانونه وکړل او دا چیلنجونه یې وکړل چې 8 رکعته تراویح دا د نبی علیه السلام سنت دي او چې څوک وایي دا د ثابت نه دي، یعنې 8 رکعته تراویح نشته. د دغې کس دپاره چې دی نو دا زموږ سره دا کینی او دا خبره یې وکړه نو 5 لک روپۍ انعام چې دی نو هغه به موږ په دې باندې مقرر کړی. دا چیلنجونه د هغوی د طرف نه وشول په دغې علاقه باندې. نو د دغې علاقې چې کوم زموږ ملګري وو هغه کسانو چې دی نو د هغې علاقې یو مفتي و، هغه یې راوغوښت و ختمونه و د تراویح. نو هغې مفتي صاحب چې دی نو هغه هم څه خبرې وکړې. هغه وی چې لکه د 8 رکعاتو کوم خبره دي کوي نو دا د تهجدو په باره کې ده، دا د تراویح په باره کې نه ده. نو دوی بسې بیا چې دی نو د هغې طرف نه را روانه جمعه باندې بیانونه وکړل، خبرې بسې وکړې او دی وی چې دا کوم قرآن مجید ختمونه وو نو دا تاسو یو عذاب تی جوړ کړو او دا تاسو یو عذاب راوستی و، ګمراهي یې راوستی وه. دا خبرې بسې وکړلې او دا خبرې چې دی نو په دې باندې یې ګرمه کړه. بیا چې دی نو هغه مفتي صاحب د دې خواله لاړو صرف د دې لپاره چې دا خبره د دې سره واضحه کړي. نو چې کله څنګه د دې خواله لاړو نو دې هلته کې د هغې نه چې دی نو یو شور جوړ کړو، کتابونه یې راواخیستل، مناظره ده او دومره شور یې جوړ کړو چې خپل عوام یې راوغوښتل او هغوی چې دی نو ټوپک یې تماچې یې راوړلې. نو هغه مولوي صاحب چې دی نو د هغه ځایګۍ نه راووتو او لاړو. نو دې د هغې نه بعد چې دی نو هغه یو ویډیو وکړه او په هغه ویډیو په ذریعې سره چې دی نو هغه مفتي صاحب حالانکې نه زمونږ استاد محترم مناظر اسلام مفتی محمد ندیم محمودي حفظه الله تعالی هغه علاقې هغه مفتي چې کوم دی هغه نه پیژني او نه یې ورسره څه تعلق شته، نه یې شاګرد دی. خو دغې غیر مقلدینو د دجل او د فریب نه دغه ځای کې د دروغو نه دغه کار واغستو چې دې دغه ویډیو وکړه او دغه خبرې پکې وکړه چې کوم دغه علاقې دا کوم مولوي صاحب راغلی و د دې جومات ته دې ووایي چې دا د مفتي صاحب شاګرد راغلی و او د دې ځایګي نه وتښتېدو او مناظره یې وبیلله او وتښتېدو او دا ویډیوګانې مې وکړلې او بیا یې چې دی هغه نارې هم ولګولې د مفتي صاحب خلاف. نو د هغه علاقې چې کوم د مفتي صاحب جان پهچان خلک و هغوی د مفتي صاحب سره رابطه وکړه. نو مفتي صاحب خپل شاګردانو په حیثیت سره موږ هلته ورولېږلو. نو موږ چې هلته کله لاړل نو نن تقریبا 8 تاریخ دی، 8 جون دی، 8 جون باندې چې دی نو هغه موږ نن سهار لاړو. اوس مازدیګر موږ دا ویډیو کوو او سهار یې موږ چې دی نو هغه دې پسې لاړل. نو مفتي صاحب د طرف نه حکم دا و چې د دې سره صرف د مناظرې شرایط کېدی، ځکه دې د مناظرې چیلنجونه ورکړي دي او دغه ویډیوګانې وغیرې کړي دي. نو مونږ صرف لاړل د دې لپاره چې مونږ د دې نه د مناظرې ټایم واخلو، ځکه دې د مناظرې شوقیانو چیلنجونه یې ورکول، 5 لک روپۍ انعامونه یې ایښودي وو. نو مونږ په دې پسې د دې لپاره لاړل چې مونږ د دې نه د مناظرې وخت واخلو او د مناظرې شرایط ورسره کېدو او جای مناظره وغیره څومره شرایط چې د هغې مطابق دي، کوم چې مسلمه شرایط دي هغه ورسره کېدو. د دې لپاره تللي وو، نه مناظرې له تللي وو او نه چې دی هغه بحث مباحثې له تللي وو، صرف شرایطو طی کول له تللي وو. خو هلته چې کله مونږ هغه علاقې ته لاړل نو اول خو دا و چې کله مونږ لاړو مفتي صاحب نوم دې واورېدو، ځکه دوی خو د مفتي صاحب خلاف نارې لګولې او چیلنجونه یې ورکړو. چې مونږ کله ووایي چې مونږ د مفتي صاحب د طرف نه راغلي یو د هغو شاګردان یو، د هغوی نه خو اوله کې یو دوه خطا شول. بیا یې داسې چل وکړو چې مونږ ورته ووایي لیکل کوو، پاڼې راواغستې بار بار چې دی هغه مونږ لیکل کول، ما به لیکل کول، هغوی به سما لاسونه ونیول چې نه لیکل مه کوه او دا خبره چې دی نو هغه به دې باندې به ختمه کړو او بار بار چې دی نو دغه کول. بیا ورسره کوم عوام ناست وو هغو نورو کسانو ته ټلیفونونه وکړل، د سهار نه پرایستې ډېرې رابطې خلکو ته کړي دي، خو به هر حال څوک یې خواله نه راغلي د امداد دپاره. بیا یې چې دی نو د کلي علاقې یو کس و هغه ته یې په هغه ټایم باندې ټلیفون وکړو چې لیکل به درسره هغه وکړي. مونږ یې صحیح ده هر څوک چې کوي خو لیکل را سره صرف وکړئ. تاسو چیلنجونه ورکړي دي او د قرآن ختم ته چې دی نو هغه تاسو ویلي چې دا عذاب و او دا داسې و او د تراویح مسله باندې هلته یو فساد جوړ کړی. هغه کم د دې غیر مقلدینو کم ملا چې دی هغه د کوستان نه راغلی دی هلته کې چې دی نو په هغه علاقه باندې دا یو دغه جوړ کړی دی. نو دې ته مونږ ووایو چې صرف اوس په دغې خبره باندې لیکل وکئ چې کوم د تراویح په خبره باندې تاسو چیلنجونه وغیره ورکړي په هغې باندې زموږ سره لیکل وکئ. قدرې هغې لیکل ته نه جوړېدل. نو زموږ یو بل مشر راځي او هغه به ستاسو سره لیکل وکړي. مونږ ټیک ته هر څوک چې راځي نو هغه کس چې څنګه راغی نو هغه ډېر په قهر حالت کې راغی او ډېر غوسه و د خپلو ملګرو ته. هغوی ته ډېر زیات غوسه و چې تاسو دا مسله بیا جوړه کړې. نو هغو ته ډېر زیات قهر شو. نو بیا یې خبره دې راغله چې ما هغې کس ته وویل چې مونږ سره 2 خبرې زه تاسو ته کوم. اول خبره خو دا ده هغه خو یې مناظرې د سره کوو نو د دې هېڅ نتیجه نه راوځي. اول خو دومره لانجه جوړه کړې وه چې مناظره په تاڼه کې کوو. ما یې په تاڼه کې د سره مناظره کېږي نو ځکه حکومت تاله اجازت نه درکوي.
بله خبره دا کوله چې مناظره کېږي نو هغه به د ټول کلی به راغونډېږي او د هغو د مخې به لګیا وي. مای هر کله چې ته کلی راغونډ کړې نو یو طرف ته به زمونږ خلک وي، بل طرف ته به ستا خلک وي، نو په اپس کې ته شر جوړی، فساد جوړی، او که ته چې دی نو دا خبره حل کولو بوځې. مای که خبره حل کول غواړې نو پنځه په پنځه علما به کښېني په داسې یو ځای کې چې عوامو ته پته نه وي، نو په هغې کې به دا خبره چې دی هغه حل شي. د میډیا په ذریعې سره به ټول خلک چې دی هغه خبره وګوري چې آیا د تراویح هغه 6 رکعاته دي که 8 رکعاته دي، نو خبره به واضحه شي. نو هغوی په دغې کوم خبره نه منله. بیا اخره کې چې ما ورسره کومه دا خبرې وکړې دې له خو رالل چې صحیح ده تانې ته هم نه ځو، په هغې کې هم خبره نه کوو، د عوامو د مخې به هم نه کوو، خو شرایط وغیره به د سره هغه کس ولیکي. نو چې هغه کس کله راغی نو دوی ته ډېر سخت غوسه شو او وایي دا مناظرو نه هېڅ نتیجه نه راوځي او دا نه شو کولی او داسې چل دی او داسې چل دی. نو ما ورته صرف 2 خبرې اپشن کېښودل. ما یو خبره خو دا ده چې چیلنجونه ستاسو مولانو ورکړي دي، خبرې ګرمه کړې ده، زموږ مولانو صرف جواب ورکړی دی. نو اول خبره خو دا ده چې کوم چیلنجونه تاسو ورکړي ویډیوګانې یې کړي دي، د مفتي صاحب نومونه یې پکې اخیستلي دي، اوس د هغه شاګردان د پسې راغلي دي، صرف لیکلي ورسره وکړئ قدرې، نو دا مناظره جوړو. اوله خبره خو دا ده. او بله خبره دا ده که تاسو بیا هم وایئ چې موږ مناظره نه شو کولی، نو بیا به چې دی نو دویم اپشن ستاسو سره دا وي چې تاسو به نن د بعد چې دی دقه مولا چې کوم دی چې کوم بکواسات کوي دی چې کوم خبرې کوي، نو دقه خبرې دقه مولا به چې دی نو هغه تاسو پوهه کوي دی به آینده لپاره چې دی نو دغه فساد نه جوړوي، ځکه فساد د ده له طرف نه جوړ شوی دی، دی به چې دی نو هغه دا خبرې نه کوي. نو هغه خپل مولا ته قانون شو چې آینده لپاره به ته دا چلونه نه کوې او مناظرې وغیره هغه موږ نه شو کولی. نو موږ د مفتي صاحب په حکم باندې هلته کې تللي وو، لیکن هغه خلک چې دی نو هغه د مناظرې نه شاته شول. او دا واقعي خبره ده چې کله په میدان راشي او کله په موقع راشي چې مناظره کوو نو بیا چې دی نو هغه دې شاته کېږي، خو چې کله نه وي او څوک نه وي نو بیا چې دی نو هغه چغې وباسي، خلک وتښتېدل او موږ مناظره وګټله، خو چې کله په موقع راشي نو بیا چې دی نو هغه شاته کېږي. نو دغه مختصر د هغې علاقې د سوات کې چې دی نو دا د مټې چوپریال علاقه ده، په هغې کې یو کلی اغل دی، په هغې کې دا مسله چې دی نو هغه راپېښه شوې وه. دا د هغې مختصر رویداد و، دا مې ستاسو د وړاندې چې دی نو هغه پېښ کړل. جزاک الله.